جمعیت والا د دې کس د سوال جواب ورکوي. دیم بالکل صحیح خبره کوي چې د مولانا فضل الرحمن د چې کوم ګروپ سره د پی ډي ایم سره 15 میاشتې تېرې کړي. 15 میاشت کې د اسلام دپاره څه وکړو؟ د سوچ خبره ده که نه؟ د دې د سوال جواب ورکوي تاسو ته چې تاسو دپاره څه وکړو. دی چې څه وایي تاسو یې منئ، خو تاسو خو وګورئ چې د اسلام دپاره څه کړي دي 15 میاشتو کې. السلام علیکم ملګرو. موږ د مولانا د هغه کارکونانو نه تپوس کوو چې کوم د مولانا نه جهان لوګی کوي چې آیا مولانا په 15 میاشتو کې د اسلام څه خدمت وکړو. داسې یو کارنامه د مولانا وښیي چې هغه په 15 میاشتو کې د اسلام څه خدمت یې هغه د قوم ته وښیي. که نه وي نو بیا دې نور ته استعمالوي. او ځین چې یو کارکون به هم د مولانا داسې یو کار ونه ښیي چې هغه داسې یو نقطه پوینټ ونه ښیي چې د اسلام خدمت کړی په دې 15 میاشتو کې. صرف خپل زوی او خپل رشتہ دار چې څوک یې ګورنر کړه او هر سړي د خپلو رشتہ دارو وزارتونه ورکړه او مخالف د اسلام مخالف چې کم کارونه کړي په 15 میاشتو یو څو برته زه بیان کړم چې سود چې کم دی قومي اسمبلی نه دا پکې پاس شو او د زوی چې کوم اسد محمود په قومي اسمبلی کې پاسید او د سود برپور د سود د بیل برپور سپورټ وکړو او هغه د قومي اسمبلی نه پاس کړو. سود چې کم دی دا ګناه کبیره ده. سینماګانې چې څومره دي د دې په دې حکومت کې باقاعده افتتاح وشوه او افتتاحګانې وشوې خو په ګڼ شمېر باندې وشوې او صحت کارت چې کوم چې هغه باندې د غریبو علاج کېدو هغه په دې حکومت کې بند شو او نور چې څومره ګرانی و د غریبانو ژوند هغه په دې حکومت کې ګران شو. د مولانا کارکونانو ته چې کله اسلام څخه خدمت کړي نو هغه تاسو قوم ته وښایي.